بیا اسلام ترقی کولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړ بیا الله رب العزت د حالاتو تبادله وکړه. وتلك الايام نداولها بين الناس. دغه زمانہ د خلق په منځ کې الله رب العزت اړې غړې دا په مثل د ډول لکه څنګه چې په لټ باندې دوه بوکې لګېدلې دي، یو بوکه لاندې چلېږي نو بله بوکه پاس کېږي. که نن مسلمانان د ظلمونو د لاندې وو، که نن مسلمانان د کفارو د جبر د لاندې وو، د هغوی د تسلط د لاندې وو، الله رب العزت نبی علیه الصلوۃ والسلام ته حکم وکړو چې ته لاړ شې مدینې منورې ته. دا خلک تا په یو حالت کې نه پرېږدي. حکم راغی چې مدینې منورې ته هجرت وکړه. نبی علیه الصلوۃ والسلام د مکې نه مدینې ته لاړې. چې کله مدینې ته لاړې نو نبی علیه الصلوۃ والسلام په مدینه کې وو، بیا هم د کفارو نه څه سازش یې وکړو او نبی علیه الصلوۃ والسلام ته اطلاع ملاو شوه چې په صحابو باندې کفار مکه چې کوم دی اټیک کوي هم غریبه ده چې تاسو ته به څه تکلیف ملاو شي. نبی علیه الصلوۃ والسلام انتهایي دم کې وو چې ما خپل علاقه دوی ته پرېښوده، خپل وطن مې ورته پرېښوده، خپل خپلوان او رشته دار مې دوی ته پرېښوده، لیکن باوجود د دې دا ظالمان زموږ نه کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت حکم وکړو. اتلسمه سپاره کې آیات ته ودل للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر. الله رب العزت ته اوس باقاعده د خلاف اسلحه اوچته کا، اوس باقاعده د خلاف تو اوچته کا. ولیکن یاد ساتئ چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې د کفار مکه خلاف اسلحه اوچته کړه، یاد ساتئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه حشر وکړو چې نن هم تاریخ د هغې تاریخ په اوراقو باندې نن هم د هغه حالات موجود دی. بخاري شریف کې حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدر په مقام کې او یا کفار قید ورکړه او یا یې مرداران کړه یو ګنده کوی کې واچوه. دغه د وخت ظالم ابو جهل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی د بدر په مقام کې د صحابه په لاسو باندې د هغه د تن نه سر کټ کړي. عقبه چې کوم دی په دغه میدان کې چې کوم دی مردار دغه شان چې کوم دی عماره وتښتېدلو او لاړې حبشو ته او د نجاشي باچا په ښځه باندې د هغې سره چې کوم دی د عشق معامله هغې خوښه شوله. چې کله نجاشي باچا ته پته ولګېدله چې دا ظالم زه د وخت باچا یم او دا زما د ښځې سره د عشق معامله ویل دا ونیسئ او ویې جوړو. د هغې به هغه حشر وکړو چې د عمر فاروق رضي الله تعالی عنه په زمانه کې بیا د حیواناتو سره په یو شغل او یو دشته کې تاوېدلو او اتې ونیول او اتې دوه ټوکړې کړو. دا د اسلام چې کوم دی د هغه خلقو د اسلام چې کله حکم وکړو د جهاد بیا د مسلمانانو د صحابو لاسونه چې کله د دوی غاړو ته پرېواته نو بیا چې کوم دی د هغه خلقو نه هغه انتقام واخیستلی شو. الحمدلله. خو لیکن یاد ساتئ اسلام باقی پاتې شو د هغه ابتدا د مکې د معمولي مظالمو د وجه چې هغه مظالم صحابو برداشت کړل، هغه تکالیف صحابو برداشت کړل. د هغې په مد مقابل کې الله رب العزت په نبي علیه الصلوۃ والسلام او په صحابو باندې د مدینې منورې زندګي ښایسته کړه او روښانه کړه. بیا په مدینه منوره کې الله رب العزت د اسلام پوله بالا کړه. په مدینه منوره کې به د اسلام طوطا چې کوم دی د هغې چغې او نغمې بیا چې کوم دی کله کفارو سر نه دی اوچت کړی، بیا کله هم د اسلام دشمنانو سر نه دی اوچت کړی، بیا کله هم دغه د وخت جابرانو جبر په مسلمانانو نه دی کړی، د وخت ظالمانو بیا کله په مسلمانانو باندې ظلمونه نه دي کړي. ولیکن ها چې کله مسلمانانو خپل غرض او مقصد شاته کله مسلمانان دنیا پسې پسې شو، کله مسلمانان د یو څو پیسو د یو څو ډالرو په بدل کې خپل عقیده ظالمانو ته حواله کړه، بیا مسلمانان همیشه د کفارو د لاندې مغلوب او د تسلط د لاندې. زمونږ او تاسو د خلافت د ترکي خلافت زمونږ او تاسو وړاندې دی. خلافت عثمانیه 1500 کاله مسلمانانو حکومت کړی دی. 1500 کالو پورې چرته هم د وخت ظالم سر نه دی اوچت کړی، کله هم د وخت جابر په مسلمانانو باندې جبر نه دی کړی، کله هم د وخت ظالم په مسلمانانو باندې ظلم نه دی کړی، کله هم د وخت نمرود او فرعون چې کوم دی او د وخت ابو جهل د وخت په مسلمانانو باندې ظلم نه دی کړی. خو لیکن کله هم چې مسلمانان د خپل غرض او مقصد نه، کله هم مسلمانانو خپل کتاب شاته کړو، کله هم مسلمانانو خپل عقیده او
مقصد شاته به د وخت ظالمانو د خپو د لاندې د مسلمانانو مظلوم او مغلوب نن کومه او تاسو خیال مسلمانان په هر ملک کې مغلوب دي مسلمانان په هر ملک کې مظلوم دي مسلمانان په هر ملک کې د کفارو د تسلط د لاندې دي نن د مسلمانانو کتاب محفوظ نه دی نن د مسلمانانو اسلام محفوظ نه دی نن د مسلمانانو نبی محفوظ نه دی نن د مسلمانانو عقاید محفوظ نه دي نن د مسلمانانو نظریه محفوظ نه ده هر ځای کې چې یو سړی د وخت ظالم او